پیغمبر په باره کې روایت عیسی علیه السلام په باره کې هغه یو ځای باندې تېرېدلو. دا واقعیت داسې بل انداز کې اورېدلی، خو دا دی بل انداز کې چې کومه ما پاړو کړي هغه دغه انداز کې دی چې عیسی علیه السلام یو قبر سره تېرېدلو. دا قبر باندې د خدای غضب جاري و. خپل نبوت سترګو سره یې ولیدلو چې هغه قبر دی ډېر سخته سزا شروع دی، د غلاظ شداد سخته بې ملایکي دي، سزا د ورکوي. پیغمبر هغه څخه تېر شو ډېر تیز. کال بعد چې دغه قبر باندې راغللو، د خدای نعمتونه شروع دي، سزا نشته دی. ورته دغه پروردګاره څه وجه دی چې دغه قبر باندې تېر شو، کال دومره سخت سزا او عذاب او اوس درته نوشات کړی دی؟ ویل هغه وجه دا دی چې دغه قبر والا کوم سړی چې مړ شوی و، ایدي یو سوای دی، هغه صالح و، نیک و، پرهیزګار و. هغه دوی خوبۍ و وجې نه ما ایدي قبر نه سزا وشاته کړله، اجرونه ورته شروع شول. که اولاد صالح دلته پیدا کوي. ویله کوم کوم کارونه یې کوله؟ ویله یو نیک کار یې دا و چې یوه لیاره تانګه وه کلي کې، هغه لیاره یې وسعت یې ورکوستره یې کړله، لیاره کلاو یې کړله لیاره. دغه وجې نه چې بچي خلکو ته لیاره کلاو کړله، ما دی وجې نه عذاب خو خودونه وشات کو چې هغې لیارې ثواب مې پلار ته هدیه او بخشش کړل. یعنی لیارې سرول یو مؤمن فایده یې دومره زیاته دی چې قبر عذاب ورسره وشتېږي. اوس سوچ وکړئ، خو لیارې ته دیوال را وبسلو، لیارې ته ونې شاخ را وبسلو، لیارې خرابه کوي، هغه به څه سزا وي؟ روایت حدیث دی، مولا امیر المؤمنین نه دی که ایوه الویشته امیر المؤمنین ایوه الویشته دیوال د لیارې ته را وبسلو، ایدی سزا سوره ده وریسه قیامت وس مکی بیتا غوڑی نتاوی اندور غوٹا سزاوی دا بوج بتا باندی پسر ایوی الوشت سر. امیر المومنین تا یو ٹولای را و دا شیاو مولا امیر المومنین غضبناک ده و تا غصه ده ورطا دکا اورم معاف نکام چو پوری چلیارو والا شخون مکاٹ ندی کردی تو چې څه حق لري چلیارو ته مې ونو شخونه پرې خلې دي او چې کومې هغه بامو باندې تاسې کومه اوبه ولا ذرایع دي چې هغه مو بان نه دي کړي او بس لیارو باندې چکېږي چې هغه بان نه وي کړي زه معاف نه کوم. مو تهجد کیا ځله واقع تکړه سینې ویلې کیا ډېر کسان مو سره رابطه کړي دي، هغه کمزور دی، هغه بل تکتوار لیاره خو پرېږده وایي چې دی هغه ونې والا شخونې هغه پټي باندې نسیار یې کړي دی، پټی ورته خراب کړی دی، دا شاخه نه ورته وایي. ته دا عبید الموس پیدا درکړي نه کسه مو روایت دا ذکر کو چې یوه لویشته لیارې ته تو دیوال راوتی دی اوس مکې به تو غوړې نن یې مو تاسو ټولو نه غوټه ګناه د هغه دی چې لیارې یو تنګوو یو یې خربوو دیکھا نا دے دش دے مغوٹا گناہ دے. عیسی ابن مریم تا پروردگار یائی سیدی و صالح فرزند و نیک بشای و آغا چونکہ یو کور داغا وکرلو سخال کو تے لیارا وسیع کرلا وسعات آزا معظمون و نوشات کا. روایات حدیث دے سکال زمانے مولا ظہور وکی دنیا تراشی مولا به یو کار دا کوي چلیارې به وسیع کوي وسعات به ورکوي. حتی روایاتو کې میټر حساب سره غیا خیال دی چې دوره میټر باندې به امام لیارې چوړای سره سترې سره لیارې جوړوي. حتی چې کچېرې لیارې غاړې ته شو جومات جوړ کړی دی مولا به امر وکړي چې دا جومات ړنګ کړي. ای خدای کور وي ویلې چې لیارې خو اندازه ولګوئ چې خدای کور ړنګوای شي نو که بیا مو ته دیوالونه ودر بسلي وي یا بروی دي که څه دي دا مو ته مخته کړي وي بیا دې څه ول وي دغه نه بیخي مو ته ډار نه راسي خوف نه راسي چې ګویا سره ګناه ده نه کوم دغه سزا انسان ته میلویږي. ایوي الویشتې داول دی بې غصب څه ول وي چې مو غصب کوو. بهرحال دا یوه دویم شی
عیسی ابن مریم د دکا صدق سړی نه ازو موزه کا وشال کړهلو چې دی باشي کې یو کمال موجود و، کنجوسی وکې نه وه، انفاق یې کولو، مسکینان یتیمانو باندې به خرچې کولې، دی جیب د صدقان سیوت و تعالی مسکینان و فقرا ہوتا آشک از پروردگار آغا بچی انفاق وجینا صدقی وجینا عذاب خود نوچات کو چی داغ آغا کم اعمالو کی کمائی رغلے ہو دسوی انفاق وجینا آغا اعمال موتا مکمل کرل. پس دا برزخ فلسفہ دے چو فوراً تو حساب کی تم نہ کی گی ویلی کا فوراً وسی نبی تو تا جنات کی کمائی رچی آغا خدای غوڑی سے برزخ کی پرش